حضور د جلسې د قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تقریر خلاصہ په څو اشعارو کې خپل زلمي ووژنم سنګري ولې زه جوړې کړم خپل زلمي ووژنم سنګري ولې زه جوړې کړم چې تنخوا ته اخلې لښکري ولې زه جوړې کړم خپل زلمي ووژنم سنګري ولې زه جوړې کړم خپل زلمي ووژنم سنګري ولې زه جوړې کړم چې تنخوا ته اخلې لښکري ولې زه جوړې کړم زه کور په کور خانه جنګۍ ته ولې لار جوړه کړم زه کور په کور خانه جنګۍ ته ولې لار جوړه کړم د دې کورونو نه کنډري ولې زه جوړې کړم ته محافظ یې حفاظت د دې وطن به کوې د جنګ دپاره تورې زغري ولې زه جوړې کړم ته محافظ یې حفاظت د دې وطن به کوې د جنګ دپاره تورې زغري ولې زه جوړې کړم او چې په یو جنګ کې دې هم ګټه چرته کړې نه ده چې په یو جنګ کې دې هم ګټه چرته کړې نه ده هسې د ځانه بیا خبرې ولې زه جوړې کړم او زه خپل قاتل ته ولې ووایم خپل محافظ زه خپل قاتل ته ولې ووایم خپل محافظ هسې د زهرونه شکري ولې زه جوړې کړم او ولې زلمو ته ټوپک ورکړم پرې کشمیر آزاد کړم ولې زلمو ته ټوپک ورکړم پرې کشمیر آزاد کړم له پښتنو خویندو سولګري ولې زه جوړې کړم او د پڅون غږ په کیسه نمه چې د سره نه وي د پڅون غږ په کیسه نمه چې د سره نه وي د پڅون غږ په کیسه نمه چې د سره نه وي څه ضرورت داسې سندري ولې زه جوړې کړم خپل زلمي ووژنم سنګري ولې زه جوړې کړم چې تنخوا ته اخلې لښکري ولې زه جوړې کړم